زه د ټولو پولیسو صاحبانو نه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړي موږ له دې فوراً غل په 3 ورځو کې دنه زموږ غل راولي. زه بغیر وینا هلته لاړم نو دوی ما ځان سره راوستل، د دوی رپورټ ما درج کړو. بېګا داسې چل شوی دی چې څه کسان ناغلي دي په کلي کې تقریبا موږ د چا نه موږ په چا بس لاړو چا دروازه وټکو چې موږ ته انصاف میلاو شي. سچو صاحب دلی چې دلته تاسو کیمرې ولګوئ. ته تقریبا په هغه ټایم زما ګاونډي راغی ماته ور وډبوي یار. زما نوم سلمان دی، د دې علاقې اوسېدونکی یم او بېګا داسې چل شوی دی چې څه کسان ناغلي دي په کلي کې تقریبا 15 یا 6 دوکانونه چې دی د هغې تالې ماتې کړي دي. سهار تقریبا چې مونځ وشو زموږ یو ګاونډي دی چې هغه ما ولیدو نو هغې چېر په جومات کې څه کسان وی چې دوکانونه مات شوي دي. هغه چا کم چې متاثره کسان دي چا دوکانونه مات شوي دي چا نه چې غلا شوي دي هغه دلته ټول ولاړ دي. خو خفګان یوازې په دې نه دی چې دوکان یا به څه وړي یا به لږ وړي یا به ډېر وړي. خو اصل خبره دا ده چې سړی د چا کور ته واوړي نو که څه وکړي او که څه ونه کړي خو د هغه بېعزتي وشي د هغه بدنامي وشي. نو دا بدنامي چې ده دا یوازې نه زما ده نه د دې ملګري ده نه د دې نورو ده خو بلکې دا د پوره کلي بدنامي ده، دا د پولیسو بدنامي ده، دا د پوره علاقې بدنامي ده. ځکه چې امن د یو ځای تباه شي نو دا بدنامي چې ده بیا زموږ ټولو په شریکه ده. زما نوم شیراز دی او د دې علاقې اوسېدونکی یم. په جامبیل کې مې بره په کلي کې دوکان دی. سهار د مونځ شو تقریبا په هغه ټایم زما ګاونډي راغی ماته ور وډبوي یار زموږ دوکانونه مات شوي دي. نو موږ داسې را په منډه شو چې رالو نو سوداګانې کوم چې خوراک سامان و هغه کته په ځمکه پروت و. یو ګیټ یې مات کړی و دونه غټې تالې مې لګولې چې لکه مطلب دا دی عام سړی نشي ماتولی. دننه چې څنګه لاړم چې ما وکتل د کارډونو پیسې را سره پرتې 20,000 روپو پورې هغې رانه وړي دي او نور لکه غل خو هغې ته وایي که نه پخوا په زمانه کې وایي دغه مات شوی دوکان نو چې تپوس یې وکړو نو چې یاره د غل څه وړي دی د خوراک سامان نه وړی دی زه به دا غل نه دی ده ته به تکلیف و دا غل چې دا د خوراک ته سامان نه و دی چې ونه دی صرف د روپو غل نو مهرباني دې وکړئ چې موږ کمزوري یو او دوکاندارۍ طبقه چې دا هسې هم لکوټې کمزوري ده نو زموږ لکه مطلب دا دی چې پیسې وړي دي نو موږ ته د انصاف میلاو کړی شي زموږ د پیسې چې دي دا دې واپس کړی شي او که په هره طریقه موږ ته ایس ایچ او صاحب چېرته تاسو کیمرې ولګوئ او دغه وکړئ چوکیدار ونیسئ نو موږ چوکیدار به هم ونیسو خو هغه زموږ دا چې دوکانونه د یو بل نه لرې لرې دي او کیمرې چې دي هغه دې ډیویارې وړي دا تاله ده دا مضبوطه تالې دي دا تالې ماتوي نو دا خو د وړوکي کمزوري غل کار نه ده چې دا تالې ماتې کړي. خو آیا موږ د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته د انصاف میلاو شي په دې ګرانۍ کې او په دې سختو حالاتو کې موږ بیا هم همت کوو چې دونه مزدوري وکړو دغه وکړو نو موږ به آیا موږ به د ورځې هم مزدوري کوو او د شپې به خپل دوکانونه ساتو. موږ ته تاسو دا ښوونه وکړئ دا مشوره راکړئ چې موږ څوک موږ د چا نه موږ په چا بس لاړو چا دروازه وټکو چې موږ ته انصاف میلاو شي. دلته د سنټري هارډویر دوکان دی. سهار راته اطلاع شو چې ستاسو دوکان مات شوی دی نو موږ چې رالو دوکان بالکل مات شوی غټې غټې تالې ورته هغې هم ماتې کړې او څو پیرې پولیس دي رالو ایس ایچ او صاحب دلی چې دلته تاسو کیمرې ولګوئ او دغه ورکوئ نو موږ کیمرې هم لګولې دي ښه هیوي لکه ډېرو پیسو والا کیمرې لکه داسې اخوا دی خو کیمرې هم نه دي ډي وي آر هم زموږ نه وړي دي او پیسې هم پټې کړي دي او جرندې هم ماتې کړي دي. نو بس زمونږ دا خواست دی چې لکه دې خبرې دې څه حل او ویستی شي. دا غلا شوې ده او ښه دنیا روپۍ وړي دي او د کیمرو هغه ټوټل سیسټم یې زموږ نه وړی دی او زما نور 15-16 ملګري دوکانداران دغه شان لوټ شوي دي. د دې نه یو میاشت 2 میاشتې مخکې زموږ په دې کلي کې دا دغه وشو او 15-16 دوکانونه په هغه وخت کې مات شو او د هغې نه وروسته موږ ځان بیا را کیمرې دا سیسټمونه دا ټول ولګول خو زموږ نه د کیمرو هغه ټول سیسټم وړی دی. نو موږ دوکانداران خو ډېر عجزه طبقه یو ډېر لکه کمزوري یو ځکه دغه خپله سهار نه ماښام پورې مزدوري وکړو ماښام بیا چې کور ته لاړ شو او سهار دا خبر راشي چې یار ستا دوکان لوټ شوی دی او غلا شوې ده نو دا چې ته ښه منظم غلاګان دي او خلک دا باقاعده میاشت په میاشت زموږ د جامبیل هغه سکون برباد شوی دی او لکه زموږ هغه د کلي هغه دغه مات شو زموږ کلي ډېر پرامن او ډېر یو ښه کلی و. موږ ته دا په 2-3 منټه په فاصله کې د پولیسانو چوکۍ هم ده او کوکارۍ تاڼه راته هم ښه په لنډو ده خو موږ دا بس پته نه لګي چې زموږ دا غلاګانې ولې نه ښکاره کېږي. موږ ډېر لکه کمزوري خلک یو خو لکه دا کم از کم لکه موږ خو دا خپل تپوس کولی شو چې یاره بھائی دا ولې دا په میاشت باندې غلاګانې کېږي او یو دوکان نه ماتېږي 6 او 8 ته ماتېږي ښه منظم چې د ګروپ دی او زموږ خو لکه بالکل هغه خوب هم د شپې ختم کړی دی. زه که اوس د خپل جامبیل ټول کلی خلک راوباسمه روډ بلاک کمه او مظاهره وکړو کته لاړ شو یو ځای کې دغه وکړو
نو د هغې نه خو لکه بیا دا ښه دغه جوړېږي حالانکې زموږ ټول کلی موږ ته وایي چې شپږ اته زره خلک راوځو روډ بندو کته ورځو ډي پي ولځو بل لځو خو موږ دغه غټه ونه کړه. موږ اوس د خپل SHO صاحب نه درخواست کوو چې زموږ د کلي د امن دا څه چې وشو دا نن وشو سبا بل کار کېږي بل ورځ د چا په کور ورتلی شي. زموږ کلی خو لکه غټ کلی دی الحمدلله ټول د کلي اوسېدونکي دي د بارایي خلک نشتي خو موږ دا تپوس کوو چې یار زموږ سره ولې دا چل کېږي زموږ هغه سکون ختم شوی دی. نو مهرباني دې وکړي زموږ د خپل SHO صاحب نه او زموږ ستاسو په وساتت سره ستاسو هم ډېره مهرباني انجم صاحبو تاسو په هر موقع کې په سخته کې زموږ سره ولاړ یئ. زه د ټولو پولیسو صاحبانو نه دا درخواست کوم چې مهرباني وکړي موږ له دې فوراً غل په 3 ورځو کې دنه زموږ غل راولي. زه په کوکارۍ کې دویم ځل SHO راغلی یم او د علاقې د عوامو د خلکو د جان و مال حفاظت زما فرض دی. په دې علاقه کې مخکې هم یو پیره داسې یو وقوع شوې وه په جامبیل کې چې په هغې کې هم داسې 6 دوکانونه مات شوي وو خو بعد هو مونږ په هغې کې سټرګل وکړو او په 3مه 4مه ورځ باندې مونږ هغه ملزم ګرفتار کړو. خو بیا دې کې دا خلکه چې دا کم نن راغلي وو نو دوی په دې باندې دعویداري نه کوله. نن سهار چې زه خبر شوم نو زه بغیر وینا هلته لاړم نو دوی ما ځان سره راوستل د دوی ریپورټ ما درج کړو او ډېر ژر به انشاءالله په دې کې ګرفتاریانې وشي. د دې نه مخکې هم ما بار بار دوی ته هدایت کړي وو چې تاسو کیمرې ولګوئ تاسو چوکیدار ونیسئ خو دوی اوس کیمرې لګولې دي خو کیمرې چې دی نو د هغې هم یو طریقه کار او هغه طریقه کار دا دی چې لکه DVR به ته داسې یو پټ ځای کې ساتئ چې غل ته یې معلوم نه شي خو دوی دونه مخامخ هغه DVR یې ښودی و چې هغه DVR یې چې دی نو هغه غل ځان سره وړي دي. لہذا په هغې کې مونږ اوس د دوی نه ریپورټ واخیستو په شکل درخواست د دوی په وینا باندې او ډېر ژر به انشاءالله په دې کې ملزمان گرفتار شي او ډېر ژر به هغوی ته د دې قانوني کاروایي دپاره به دلته مونږ پیش کړو.